دویم تپوس کړی دی که چېرې یو سړی چاته د چیلي غوښه صدقه کې ورکړي نو آیا دا غوښه دی خرڅولی شي او که نه؟ که چېرې دا فقیر دی په ده باندې صدقه کېږي نو او دی خرڅولی شي، ځکه چې دی مالک شو، د ده خوښه ده که خوري او که خرڅوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور ته به یو وینځه راتله، نصیبه او بریره دواړه نومونه راځي. بیا یو ځل مبارک کور ته رادننه شو، هغه زمانه کې خو به کور کې د کټوۍ داسې انتظام نو، صحابه وایي چې په میاشتو به اور نه بلیدو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به رادننه شو مبارک، نو بیا به یې تپوس چې د خوراک څه شته؟ نو بیبیانو به ورته ووایي چې او، نو بیا به یې وخوړل، که به نو بیا به که د سحر وخت نو بیا به وایي چې زما روژه. نو یو ځل مبارک کور ته رالو، تپوس یې وکړو چې څه شته؟ نو ورته وویلی شو چې نه. نو مخامخ په نغري باندې کټوۍ پرته وه. وایي چې دا کټوۍ خو شته دی، دې کې څه دي؟ وایي چې دې کې خو یا رسول الله غوښه ده، خو دا فلانکۍ ته چا ورکړې ده، نو هغه وینځه وه او هغې ته چا صدقه ورکړې ده، او تاسو د صدقې مال نه خورئ. د الله رسول به صدقه نه خوړه، هغې باندې صدقه نه وه جایز. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دا تر هغې پورې صدقه وه چې څو پورې دې نه واغشتې. اوس چې دې واغشته او دا یې مونږ ته راکوي، نو اوس صدقه نه دا راکولی شي، مونږ یې خوړی شو. نو دې نه علماو یو اصول او ضابطه رایستي ده چې تبدل ملک سره تبدل د عین راځي. فقیر لاس ته چې کله راله شي، هغه بیا تا باندې خرڅوي نو خرڅولی شي.